اوس مومن څوک دی؟ نو یو سړی صرف په دې نه مومن کیږي چې دی ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله تعالی بل ځای فرمایي چې ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دی باندې به آزمایښت نشي کولی، بس صرف په لا اله الا الله باندې به دوی معاف کړی شي. الله فرمایي چې قد افلح المؤمنون، یقینا اهل ایمان کامیاب دي. دا هغه خلق دي الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چې دی مونځ کوي نو د دی مونځ کې خشوع وي، د دی په مونځ کې عاجزي وي، د دی په مونځ کې تواضع او انکسار وي. او دا مونځ په خپل طبیعت ما یو کتاب لیکلی دی فلسفه عبادات، هغې کې مې ذکر کړی دی چې دا مونځ په خپله هی د عاجزۍ مظهر دی. ځکه مونږ دغسې الله ته لاس په نامه ودرېږو، بیا ورته ټیټ شو، بیا دا سر ورته په ځمکه باندې کېدو. نو فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دا هغه خلق دی چې دی په خپل مانځه کې خشوع کوونکي دي. والذین هم عن اللغو معرضون، دی د بېهوده کار نه مخ اړوونکي دي، بېهوده کارونه نه کوي، نه بېهوده خبرې کوي. والذین هم للزکات فاعلون. اوس دا صورت مکی دی، هر چې حکم د زکات دی دا په دویم کال د هجرت مدینه منوره کې راغلی و. او د زکات معنا ده حصول د پاکی. والذین هم للزکات فاعلون، دی حصول د پاکی لکوونکي دي. د دې وجې لفظ مؤدون نه وي، یعنې زکات دپاره لفظ ادا راځي، دلته فعلیت وي. والذین هم للزکات فاعلون، چې دی کارونه کوي هغه چې هغې سره ورته پاکي حاصلېږي. اوس دا پاکي بعض اوقات په مونځ حاصلېږي، کله په روژه حاصلېږي، کله په صدقه حاصلېږي، کله په ذکر و اذکار حاصلېږي، کله په تلاوت حاصلېږي، کله په دعوت حاصلېږي، کله په جهاد حاصلېږي. دا د ظروف او د احوالو تقاضا ده. نو والذین هم للزکات فاعلون. او ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اعلی درجې پاکي دا کلمې د توحید سره حاصلېږي، ځکه دا د زړه پاکي ده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والذین هم للزکات فاعلون، دی د پاکۍ دپاره حاصلونکي دي، د پاکۍ عمل کوونکي دي. او ورپسې فرمایي چې والذین هم لفروجهم حافظون. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تکفل لی هاتین اللقمتین اتکفل له بالجنه. چا چې ماته د بدن د دوه فلش معنا د غوښې ټوکړې که د هغې ضمانت یې راکړه چې دا به غلط نه استعمالوم، نو زه ورله ضمانت ورکوم دی به جنت ته ځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یعنې ما بین اللحیین و ما بین الفخذین، دغه ټوکړه د غوښې کوم چې د دوو جامو میس کې ده، او دغه ټوکړه د غوښې کوم چې د دوو پتنانو میس کې ده. نو معنا دا ده چې نه به دی دا ژبه غلطه استعمالوي، نه به دی دا عورت غلط استعمالوي. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم، مگر هغه چې شریعت اجازت ورکړي. فانهم غیر ملومین، د دین علاوه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. دغه بیا زیاتی کوونکي دي، دی بیا پامالي کوونکي دي. او ورپسې فرمایي چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، دی د خپل امانت او د عهد لحاظ کوونکي دي. جابر بن عبدالله فرمایي رضی الله تعالی عنه ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبة قط الا قال فيها لا دين لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانة له. چې مونږ ته نبی علیه السلام شرم داسې خطبه نه دی ویلې، هغې کې خامخا دا ذکر کړی دی چې د هغه سړي دین نشته چې څوک د وعدې پاسداري نه کوي، د هغه سړي ایمان نشته چې څوک د امانت پاسداري نه کوي. نو اوس امانت د ژوند هر حق چې تا ته متوجه دی دا امانت دی. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وليست لكم ځای د ټنډ کوئ او ته څه کار کوې؟ طالب علم ښه دا ډېره ښه ده، خدای د علم ترقی درکړي. نو د څه ښه ده اوس نعمت ورسره تر ځي بیا خو اهل بیت. نو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، دا هغه خلک دی چې دی د خپلو امانتونو او د خپل عهد د هغې لحاظ کوي. اوس عهد څه شی دی؟ هره خبره چې تا په دې ژبه باندې وکړه دا عهد، نو که دا ته ماتې نو دا منافقت دی. امام بخاري حدیث نقل کوي ابواب الایمان کې چې اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. څلور خصلتونه دي که دا چا کې موجود دي دا خالص منافق دی. او وی فرمایل چې چا کې یو دوه درې وي
نو دې معنا دا ده چې د کې یو خصلت د نفاق دی، دوه خصلته د نفاق دي، درې خصلته د نفاق دي. نو دا څلور خبرې نبي علیه السلام فرمایي اذا حدث کذب، چې دې خبرې کوي دروغ وایي. نو دا د نفاق علامت دی. مسلمان داسې نه کوي. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام نه صحابي تپوس وکړو چې مسلمان غلا کوي، یعنی چې مسلمان وي غلا کول شي، دا نه چې اجازه ته وغوښته، وایي نه دا متصور ده، تصور ته کېدی شي. نبي علیه السلام وایي انسان. نو ورته مسلمان زنا کولی شي، نبی علیه السلام وایي او انسان دی. مسلمان قتل کولی شي، نبی علیه السلام وایي انسان دی. د دې تصور تشته. نو وی تپوس وکړو وی مسلمان دروغ ویلی شي، نبی علیه السلام وایي دروغ نشي. نو گویا د ایمان تقاضا دا ده چې مسلمان به دروغ نه وي. عبدالله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنه خپلو شاګردانو ته خبره کوي، وایي تاسو په یو داسې ښه وخت کې یئ، انکم فی زمان یقال ان فی بنی فلان رجلا یکذب. وایي دا ستاسو زمانه داسې ښه زمانه ده چې خلک داسې خبره کوي چې تا ته پته ده هغه ځای د پېښور نه مخکې یو کلی دی، هغې کې یو کس مسلمان دی، هغه دروغ وایي. نو د دې معنا دا ده چې د دې ځای نه دا 50-50 میله چې ته ځې نو په دې لکونو خلکو یو دروغجن نشته. هلته پلاني کلي کې ناشنا خبره دی او سړی دی دروغ وایي. عبدالله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایل وستکونون فی زمان، یو وخت تاسو باندې را روان دی یقال ان فی بنی فلان رجلا یصدق، چې دا خبره به اتر وی راون شي په بله طریقه باندې وایي تا ته پته ده پېښور نه مخکې یو کلی دی، ای ګورې یو سړی دی دروغ نه وایي چې کوم یې وایي. ځکه چې څو پورې د خپله غلطي منلې دي تر هغې خدای له توبې توفیق هم نه ورکوي. د توبې توفیق دا ډیپینډ ده په دې چې ته ومنې چې او زه دا غلطي کوم. اوس که سړی دا مني چې زه ناجوړ یم نو دی بیا ډاکټر له ځي وایي بیا نه ځي. لومبی به دی دا مني چې زه بیمار یم نو بیا به ډاکټر، نو لومبی به دا مني چې زه دا غلطي کوم نو هله به توبه وباسئ. نو که ته دا نه منې چې زه دا غلطي کوم نو توبې توفیق الله تعالی نه نصیب کوي. نبی فرمایل چې انکم فی زمان یقال ان فی بنی فلان رجلا یکذب، او بیا وی زمانه براشي ان فی بنی فلان رجلا یصدق. الله فرمای والذین هم لاماناتهم، یو اذا حدث کذب، او دویم و اذا وعد اخلف، چې کله دی وعده وکړي نو دی به وعدې ماتوي. څه به کوي؟ وعدې به ماتوي. یعنی د خپلې ژبې، او دا داسې ده پخوا د پښتنو ډېر ښه ضربالامثال که چا به یو خبره وکړه نو بیا به که ورته ډېره فایده هم میلاوېده، ویره ته دا ما باندې خرڅ کړه یا مال یې راکړه فلان، هغه وایي زه په خپله خوله په خپله متیازه نه شم کولی. اوس موږ سهار او ماښام لس ځله په خپله ژبه خوله باندې متیازې کوو که نه یې کوو؟ لږ فایدې لپاره موږ خپله ژبه بدلو که نه بدلو. وی فرمایل چې و اذا وعد اخلف، او درېمې وفرمایل چې و اذا اؤتمن خان، چې کله د باندې ته اعتماد وکړي څه شی ورسره امانت کړي دی کې خیانت کوي. څه کوي پکې؟ اوس امانت یوازې دې ته نه وایي چې تا چا سره پیسې کېښودې هغې کې خیانت کوي. ستا یو خبره د راز د چا سره دی په هغې کې خیانت کوي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي بعض اوقات دوه کسان یو بل سره د راز خبره کوي. اوس دغه د راز خبره که په دې کې یو فریق هغه ډسکلوز کړه او خلکو ته ووایي دا خاین دی، دی ګناه کبیره کوي. اذا اوتو من نبی علیہ السلام المجالس فی الامانه، د یو مجلس خبرې بل مجلس ته مه رسوئ. کله په لایټ موډ کې سړی خبره وکړي او چې ظروف او احوال بدل شي نو د خبرې انداز هم بدل شي. حالانکه خبره ده لکه اوس وګوره زه تا نه زه د الفاظ زما الفاظو ته ګورئ، زه پښتو کې وایم څه دي، تپوس دی، څه دي، غوسه ده، څه دي، تعجب دی. نو اوس ته چې دا خبره څه دي دا نقل کې بل ځای نو ته خو دغه باډي لینګویج ول نشي جوړولی. صحیح؟ لهذا د دې اثر به بل مجلس کې غلط وي، هغه بل شان وي، او موږ دا خیال نه کوو. نو زموږ دې باندې څه کار نشته دی فتنه پیدا کېږي یا شر پیدا کېږي، بلکې دا شیونه چې تاسو سره لاس کې دي، دا شیونه تاسو او سوشل میډیا ده. څه شی ده؟ سوشل. زه کله کله چېرته هسې اتفاقا چې ناست خبرونه ګورم یا څه شی لټوم پر کمپیوټر کې، او بیا پکې داسې دا لاندې کوم خرافات چې خلک یو بل پسې وایي، دا خلک د یو بل مور او ښځه او لوڼه کنځي، او چې څومره خلک یو بل ذلیلوي. یا الله انسانیت چېرته لاړو، انسانیت هم چېرته لاړو، یا الله اسلام چېرته لاړو، یا الله مسلماني چېرته لاړه، بلکې داسې چې یا الله سړیتوب چېرته لاړو. نو سړو به دا کارونه نه کول، که کول به
یعنی سړو معنا دا نه چې یعنی خود به کول د سړو معنا انسانانو به دا کار نه کول نو الله تعالی فرمای چې والذین هم لاماناتهم نو درې مې فرمایل چې واذا اوتوا من خانه او څلورمه فرمایي اذا خاصم فجر چې کله چا سره اختلاف راشي او جګړه راشي نو دې بکواس کوي څنګه خبرې کوي سپکی خبرې کوي ستا خزا او ستا مور او ستا لور او ستا دا او ستا دا او ستا دا نبی علیہ السلام وایي دا څلور خاصلتونه چا کې چې وي دا خالص منافق دی او که په دې کې یو دوه یا درې چا کې وي نو یو دوه درې خاصلتونه پکې د نفاق دي الله تعالی دې موږ منافقت ته بچ کړي او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اخوف ما اخاف على امتي الذي يكون ذو الوجهين ډیر خطرناک سړی چې زه پیریږم چې ډیر په لوی عذاب کې وي دا به هغه سړی وي چې کوم سړی مو پیغمبر علیہ السلام لفظ او ذو الوجهين دوه مخه څه شي دوه مخه کوم ورته سره په هوتو کې دوه کونه ډول کې چې دې هر څه سره دا غي د مزاج مطابق کیږي دو پړق ودی نبی علیہ السلام وایي دو پړق په ډېر لوی عذاب کې الله تعالی دې موږ دو پړق نه کړي صحیح الله تعالی زموږ ظاهر او باطن یو شان کړي نبی فرمایي چې وایي اذا خاصم فجر فرمایي دغه آیت کې چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او بیا ورپسې والذین هم على صلواتهم يحافظون ابتدا کې وي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم صلات دا مفرد دی او صلوات جمع دی نو ابتداء په مفرد او اختتام په جمع او الته وی چې په هر موږ کې خشوع پکار ده او دلته وی په ټولو منځونو محافظت پکار ده خبر ځان کړه یعنی وی چې هر موږ کې خشوع پکار ده او دلته وی پنځه واړه منځونو باندې محافظت پکار ده یعنی مسلمان بدا نه کوي چې دوه بکې او درې بخطا کوي یو سړی نه چاته پوسو کو وی ته موږ مسکه کنه کې بس او کله کله قضا کړي صحیح نو مسلمان دا څه نه کوي مسلمان او بیا موږ چې کوي نو په صحیح طریقه باندې کوي دې موږ سره ډرامه مکوي او کوم ست په صحیح طریقه شیخ الحدیث صاحب لیکلي مولانا کریاس رحمت الله علیه وی اصل کې موږ مسلمانان منځونو والیو چا والیو یعنی دا یو نه چې بل مازه والیو سوالیو منځونو وال ځکه موږ چې موږ درازونو ته وایي دا یو ډیوټي ده بس سره رسول غواړي عزت ځان خلاص کو دا څه کار مکوئ ځکه موږ عبادت ته او اعلی درجه د عبادت ته او عبادت غایه الظلم من غایه الحب لله عز وجل في متابعه النبي صلى الله دا یو تعریف چې ما تاسو ته درکړی دی عبادت دا ډیفینیشن دا ځان سره یاد کړئ غایه الظلم انتهایی عاجزي انتهایی عاجزي من غایه الحب په انتهایی محبت باندې یعنی دې موږ د راځي نو داسې مو چې دغه غاړه سره وخت خلاصېږي نه په محبت باندې غایه الظلم من غایه الحب لله عز وجل او دا موږ کې چې زين کې لیدار نشي چې معاشره کې سټیټس جوړ شي دا سړی نیک دی دا سړی سره دا نیک دی دا موږ گزار دی دا نیک دی دا موږ اوس کدا د نیت کې رااله بس تا خدای له موږ د بیړه ورکړه غایه الظلم من غایه الحب لله عز وجل خالص الله د پاره فی متابعه النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر پرنګ کې موږ بسنګ کې د پیغمبر پاک پرنګ کې ما پرون یو ځای ذکر کوم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پدې جنگ صفین کې د حضرت علی طرف ته کوم طرف ته صحابه سه یو طرف ته بل طرف ته د حضرت علی طرف ته او ما خام منذ بده حضرت علی سره رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی طریقه دا وا چې د په لشکر باندې ډوډۍ خوړه د ماخام ماخوتن مینس کی او معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه په ډوډۍ خوړه په لشکر باندې د ماخوتن مانځنه بعد د دې یو ماخام منځ کو نو بس روان بشه معاویه طرف ته بلاړ صحیح نا سره به د ماخوتن منځ کو بیا هغه باندې ډوډۍ دا داسې پاک خلکو هغه کې دروازه به خلاف جنگ کو او بیا هغه وخلاړو نو بیا هغه سره منځ کو او هغه سره به ډوډۍ خوړه باوی اور سره ځل مزاح وکړو بیا پورې ته ټول زمو خلاف جنگ کې ما خام ماسوتان ډوډۍ له مو سره ځان راورسه حضرت پورې ځل تعالی ورته مخاندل بدا خو صحیح ده ځکه ورته هم باندې دال ساق خوري خو درویش سره دی څه درویش دال هغه دال ساق را باندې خوري او استاخو دسترخوان حضرت معاویه دسترخوان ډیر وسیع دسترخوان نو داسې کې چکن پروتو چرګ دا پیرنګي نه صحیح چرګو دغه دا پیرنګي چرګ کنه د ته پلاستیکي و دا پلاستیک دی پلاستیکی نه صحیح چرګو او په کې کله پیسو وهلې مري تکړی کله رګړ وهه مري تکړی
انو دا خو ټیک ده خو زه ګورم د خوراک لنه راځم خوراک ښه دی خو خوراک لنه راځم نو ورته ته سر راځي وې زه چې ته موږ کې نو ستا موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان دی نو ما ته هغه وخت رايات شي نبی علیه السلام راته رايات شي کله ته موږ کې حضرت معاویه ډېر ښایسته موږ کو نو ته دومره ښایسته موږ کې چې ما ته نبی علیه السلام رايات شي او حضرت معاویه په خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دومره ډېر محبت درو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حج کې د ولا وختان کټ او نکونه ولا واست نو دا ځان سره محفوظ کړو نو چې کله په مرض وفات کړو نو بیا وصیت وکړ خپل اولاد ته وی دا نکات د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زمر شم زما سترګو به د غسل نه پس کېدی دا نکان به زما سترګو کې کېدی او دا وختان به زما د سینې د پاسه کېدی بیا به کفن کې باندې کوي او دومره محبت او عابس ابن ربيعه شو عابس ابن ربيعه د فلسطین کې خود د مخ لک صاف یو د نبی علیہ السلام په شان حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر ته خط لیکه پیغام ورولېږه وی عابس ابن ربيعه د دمشق راواله دا ځکه چې زه خبر شم چې د مخ د نبی علیہ السلام په شان د کافی حد پورې ناغه گورنر صاحب راوست او د چې څنګه ولید داسې مخامخ چې هغه روانو بس د خپل ورمنډه کړه او چې ورمنډه کړه داسې غاړه ایستو تم دی ولا کولیګو بیا شد شبها برسول الله هذا مخصور رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشابه دي سبحان الله هذا مخصور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مشابهت لري انه الله تعالی او فرمایي چې والذین هم علی صلواتهم يحافظون غایت الظلم من غایت الحب لله عز وجل في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر طریقه باندې صلی الله او د پیغمبر طریقه د ژوند په هر میدان کې خپلول د کار لپاره سعادت دی او چې کوم ځای د خپل کړه ته هغه ځای برکتی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه دا لوی جنگ شوی د عمر دور کې جنگ ته وایي غزوه قادسیه پته نشته تاسو تاریخ کې اوسته کې نشته جنگ قادسیه حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د پرشین امپایر د داسې پرخچه وړا دی او چې کله قادسیه فتح کړه نو ورته حکم راغی چې اوس مدائن طرف ته ور پوری شي په دې دجله باندې نو دجله کې سیلاب او مدائن والا چې خبر شو چې دا خدا مسلمان لشکر را روان دي هغه پول مات کړ نو چې دې التورسید حضرت سعد بن وقاص رضی الله تعالی خپل اصلا واګه راخله وی درو نو سلمان ورپسې وې سو شو وی پول مات کړل نو څنګه بزو نو سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته او بډ بول نه کوي الله ډبول کوي او اور سوزول نه کوي الله سوزول کوي وی ابراهیم اور سوزو او موسی ډبوم نه کوي ځکه چې خدای نه غوښتل به موږ الله په لار کې الله د پاره راوتیو دا وډ ګور نه کوي نو استا راي سره نو سلمان ورته جمپ واسه پسیم ځکه ته ستر جنرال او زه نائب جنرال یم نو بس معاویه رضی الله عنه د هغه د اسلم بلقا څه شي نو بلقا له واجواله او بس هغه په دریاب کې ور ټوپ کړو حضرت سلمان ورپسې حضرت مورره فرمایي چې کیولری او انفنټری یا دا سواره دواړه فوج په دریاب او موږ دریاب پارک نو صرف د اسونو سمونه لاندو او زمون تر ګټو پورې او برا خطلې وي صحیح اول ته چې مدائن وارو کتل پرشین سپیکینګ کومه جبه و فارسی نو هغه بس اصلا اردو له راسونه ټکو دیوان آبادان دا خو پیریان نه ده اصلا دا پیریان رااله اوس دا شی د دوی عقیدې دوی کې پیدا کړو څه پیدا کړو او څنګه تاسو ټول کې سیمه خلی دا کالا باخ کې رانی شو صحیح شو څنګه جو نشه ته ټوپ لګي او کنه دا څه مسله ده الله تعالی فرمایي چې والذین هم علی الصلوات بهر تقدیر چې دوی کله پورې وطن نو سنت خو هغه سرندر شو لاسونه پورته کړل نو بیا د هغه ځای کوم لوی خان نواب څه شي خان او نواب چا سره چې حکومتي چا سره حکومتی ملکی وسیع تر مفاد کے خاطر ملک کے وسیع تر مفاد کے خاطر اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں صحیح دا پیٹرن خبر دا پیٹرن خلق کو دفانا دا وسیع تر مفاد کے لیے فلاں پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں اس مسلمانہ چلترن دا علاقی نواب اگر دعوت ورکا دا سعد بن وقاص رضی اللہ اس سے کہا جنگ ختم شید بیا کو دشمنیوں ختم شید ختم شي ناغه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ تبینی ولو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ته تبلاړ شوی څه ډیر تکلیف باندې
نه هغه لاړو دوه کسان ځان سره واغستل. اوس د ایرانیانو د دعوت ډېر لوی اهتمام دی، د دعوت ډېر لوی د په دعوت کې ډېر مشهور خلک دی. نو په خپله ورغلی دعوتونه مې کتلي دي، داسې اهتمام کوي د دعوت. نو هغه لوی دعوت کړ. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه کېناست، خوراک یې شروع کړ. نو یو مړی د لاس نه پرېوته لاندې دسترخوان باندې، نو هغې یې راوچته کړه، بسم الله الرحمن الرحیم. نو هلته یو خادم خدمت کو، هغه در پرده مسلمانو، هغه ورته ویل لو ما فعلت هذا، دا کار دې نه وی کړی نه ښه به، ځکه دا د ایراني کلچر خلاف دی. د ایران ثقافت دا دی چې دوی دا شی ښه نه ګڼي چې پرېوتې نوړی راوالي. اگر چې دسترخوان صفا دی خو پرېوته نوړی دوی نه راخلي، او که څوک یې راخلي نو دوی وایي د هغه سترګې نهري دي، سترګې نهر. اوس هغو په روغ غونې خبره وکړه چې نواب صاحب یې وانه وړي. خو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ورته داسې وکتل، وایي هکذا رأیت حبي رسول الله، ما دغسې رسول پاک کتلی چې نوړی چې پرېوته راوچتې کړه، بسم الله یې ویې خوړه. او اترک سنت حبیبي لا ولا الحمقا. د دې بیوقوفانو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږده. عزیزانو لږ به مونږ په خپل ځان سوچ وکړو چې مونږ د دې پیغمبر سنت سره سهار د ماښام پورې څه کوو، چې د دې پیغمبر د سنت مونږ کم حشر کوو. نو والذین هم علی صلواتهم یحافظون، الله تعالی فرمایي اولئک هم الوارثون. وارث چاته وایي چې مورث یې مړ شي او دته مفتو کې جایداد او مال میلاو شي. صحیح شو؟ دې وجې مونږ انتظار کوو چې څوک به کله مړي چې لسته کلاله پکې مونږ ته هم میلاو شي. که څنګه او خدای دې ځمکو بېخ وباسي ټول، امین. ځمکو خلک تباه او برباد کړل. نو ما تاسو ته ډېر پخوا ویلي ما سنت له لږ دمه ورکوي. صحیح. نو سنت چې پروډکشن زیات شي نو بیا خلک په کنال ځمکه باندې مړي کوي که نه کوي؟ لږ زور سره صحیح. یو توت باندې څلور وژني، یو توت خران باندې او یو توت خران باندې څلور وژني. نو اوس ما د خدای خاطر وکړئ. اوس نن ما د صوابۍ کالج کې مې بیان دلته مې ذکر کوم، ما زه چېرته ځم نو چې چاپېره ګورم ټاونشپ دی او ټاونشپ دی. د دې ځای نه په خدای زه راغلی یم، دا 3 هفتې وشوي، زه دې صوابۍ ته 3 صوابۍ لار باندې 3 ته لاړم. که ما ته د دې پته لګي چې زه د شاخ ته راووتم پاکستان ډیپو ته ورسېدم، پاکستان ډیپو نه وتم شیخ ته ورسېدم، شیخ نه وتم امبار ته ورسېدم، د امبار نه کونډې ته، ټوله دنیا آباده شي. حالانکې دا ټوله علاقه دا زرغي ځمکه وه. صحیح. دې زرغي ځمکې مونږ له رزق پیدا کوو. نو چې دا ټول سټورونه کوي، پلازې کوي، منډای کوي، نو خورئ به بیا څه؟ نو د لوږې به هلاکېږئ. او چې د لوږې هلاک شي دغه د سیمټو د قبرونو کې به دغسې څوک به هم د دفن کولو هم دي، ځکه د لوږو خلک به ټول مړه شي. چې لوږې مړه شي نو بس دلته به وچ شي، څه به وچ به شي. نو ما نن صوابۍ کې مې دا پیغام له غونې خور کوي چې خدای ته وګورئ د اګریکلچر لینډ، دا زرغي ځمکې. نو یو خو زرغي ځمکې دا مه تباه کوئ، دا یوه خبره. او د عبدالله مولوي صاحب ما ته کله کله ووایي، زه خو عموما ذکر کوم، وایم جومات له ځمکه مه ورکوئ بس کوئ، مدرسې له ځمکه مه ورکوئ بس کوئ، ځکه دا صرف قدم کې جومات دی، قدم کې جومات دی او قدم کې جومات دی. دا تاسو ته چا ویلي دي که ثواب دی؟ جومات کې ثواب دی د اجتماعیت د وجې، چې زیات خلک په یو ځای راجمع شي. نو چې قدم قدم کې ته جومات جوړ کړې دا اجتماعیت دی که احترام دی؟ وایي دې صاحب نو بیا ثواب په دې کې دی. مقبرې له څوک ځمکه نه ورکوي، نو ورکوي څه له ورکوي؟ جومات نه. ځکه چې مونږ ورته ویلي، مونږ ملیان هم د خدای په قهر اخته یو، مونږ ورته جومات له ځمکه ورکوي ډېر لوی ثواب، هېڅ ثواب پکې نشته. او ما ته پته وایي دا حصه به اوس تاسو کټ کوي. صحیح. ټول مسلمانان دي، مسلمانانو به دا حصه کټ کړي او وایي به چې قاضي صاحب د جوماتونو مخالف دی او قاضي صاحب د مدرسو. خو زما په دې خبرو هېڅ فرق، ځکه چې ما باندې سفر ځکه نه ورته زه اوسم تاسو چې څو پورې دا کټ کړي زه بیا جیاز کې ناست یم. صحیح شوه. د هغې جیاز ته دا خبر را رسي نه. صحیح ده. زما مثال په دې حواله باندې د غوړ منګي دی، ما باندې ساس کې ټینګېږي نه، د دې وجې څوک ما باندې فتوی هم نه لګوي. وایي نه نه بس هغه مه چېړئ، هغه خپل مزاج دی. هغه وایي څه هغه دا خپل طبیعت دی، هغه چېړئ مه، بس چې څه وایي نو اورئ یې. صحیح. او بیا دلته در پرده وایي یا زمونږ ملګرو ته وایي هغه صحیح خو مونږ یې ویلی نه شو. څه وایي؟ وایي هغه صحیح وایي، وایي مونږ یې ویلی. نو زه څه کوئ دلته پاتې کېږم نه، کنې دلته خو تاسو سړی په څانګو کې اخلئ. صحیح شوه. او چې مولیان در پسې شي، تاسو امام الحرمین علامه جویني هغه مو شهید کړو، ابن رشد الحفید هغه مو شهید کړو. څوک مو شهید کړو؟
ابن جریر هغه غریب تاسو نه چرته پټ شو انډرګراوند شو دومره لوی تفسیر لیکلی دی خو بس خلکو وایي دی مرتد دی نو کافر دی ځکه هغه وایي دا ناروا دي دا کارونه مه کوئ. د محترم ورونو ذکر مې کو ستاسو خدمت کې چې اولئک هم الوارثون. نو وارث هغه چاته وایي چې مورث یې مړ شي دته مفتو کې جایداد میلاو شي دته مفتو کې حصه میلاو شي. الله تعالی فرمایي دغه کارونه که وکړو مفتو کې درته جنت میلاو شي لکه چې میراث دي. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. او ورپسې الله تعالی فرمایي چې ته ما څومره ښایسته پیدا کړی او تا ځان څومره بدرنګ انسان ما څومره ښایسته پیدا کړی خو دې انسان ځان څومره بدرنګ کړ. مولانا روم وایي چې این چې میبینی خلاف آدمن نیست آدم در غلاف آدمن. او دا څومره چې ګوري ای کې میبینی خلاف آدم دا انسانان نه دي دا ضد د انسانانو دی ځکه انسانیت یو معنا ده انسانیت شکل نه دی انسانیت دا بنیا او سټرکچر او دا جوسه نه ده انسانیت یو معنویت دی دا یو صفت دی دا یو خصلت دی. نو مولانا وایي چې ای کې میبینی خلاف آدمن نیست آدم در غلاف آدمن. او دا ټیک ده د انسان قالب ورته ختلی دی څه شی دی شکل و صورت د انسان دی خو انسانیت نشته. هغه ورپسې وایي چې آدمی را آدمیت لازم است خود را گربو نباشد هیزم است. هغه وایي انسان له انسانیت پکار دی. دا د بوی تیلې اګربتي چې ورته وایي که دا خوشبو نه کوي بیا څه دی تیلې دی مور کې راځي چې وسوځوه یعنی په معنویت باندې هغه اګربتي ده او دلته د محراب د پاسه لګېدلي او که دغه معنویت او صفت پکې نه نو بیا خو خالص خشاک د بس د اور کې ور واچو چیره شي. نو محترم ورونو الله تعالی فرمایي چې ته ما څومره ښایسته پیدا کړی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. چې دا مور او پلار یو ځای شو دغه مخلوط اوبه د دې لپاره ما د مور دا وومب او رحم داسې محفوظ ځای جوړ کړی دی انکیوبیټر دی. څه شی دی انکیوبیټر دی. په انکیوبیټر کې ځکه دغه اوبه که د لږ ساعت دپاره د مخلوط کې او بهر دې پرېښودې لږ ساعت بعد دی کې جرمز کې ختمېږي. الله تعالی فرمایي د مور دا خېټه دا ما داسې عجیبه پیدا کړې ده چې دا انکیوبیټر ته دا اوبه ورسي نو انسان تشکیل ته شروع شي. ثم خلقنا النطفة علقة بیا دغه اوبه زه ټرانسفارم کړم قلب ماهیت یې وکړم څه وکړم قلب ټرانسفیګریشن نه کېږي څه کېږي ټرانسفارمیشن کېږي قلب ماهیت یې وکړم یعنی دې نه د وینې یو چقه جوړه کړم او هغه د وینې چقه دا د هغه ووم او رحم دیوال سره داسې خودي راخودي او دا خوځېدل راخوځېدلې ډیولپمنټ دی اپروویټ دې سره کېږي دا پروسس دې سره کېږي یې خودو راخو که دا خوځېدل نه جوړېږي باندې ته جوړېږي. الله وایي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. بیا مې دغه چقه د وینې چې دا دیوال سره نښتې وه د دې نه مې مزغه جوړه کړه. مزغه داسې ګم ټایپ شی دی تاسو ورته چنګم وایي موږ ورته ګم وایو تاسو ورته دا چنګم ټایپ چنګم تېرېږي نه دی به چوپې نو دغه شی دا داسې د مزغې په شان شي لکه د چنګم په شان. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. الله وی بیا دغه فلیش اپ میټ یا دغه چیوینګم دا زه ټرانسفارم کوم قلب ماهیت یو کوم سکیلټن ته څه ده ډانچا فکسونا العظام له ډانچوم ډیولپ کیږي ورسره هغې ته غوښه وموستې شي او سرمنه به اوس یو عجیبه کارخانه الله تعالی پیدا کړې ده. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الله تعالی فرمایي فكسونا العظام لحما. He fashioned it with flesh and skin. ځکه دغه ډانچه د مړي ډانچه چې وګورئ په دې هسپتالونو کې ډایسیکشن هال کې که نه پکې سړی تیریږي نو که مونږ هم دغسې ډانچه رالېږلي په خدای ټولو خلک به د یو بل دردونه وایي چې دغه دې پیریان راغله. خو الله تعالی فرمایي چې داسې مې درته دا غوښه او سرمن واغوسته عجیب ښایسته بنده پیدا کړو هر یو ښایسته دی په خپل خپل انداز. فکسونا العظام لحما. او بیا الله فرمایي ثم انشانا زما ته ګورئ ثم انشانا خلقا آخر. ما دا یو عجیبه مخلوق پیدا کړی دی زما د لاس ته ګورئ د حیرانتیا الله تعالی ثم انشانا ما انسانان یو عجیبه مخلوق پیدا کړی دی. نو ورپسې په خپله وایي فتبارک الله احسن الخالقین.
سورہ برکت والا دے اللہ تعالیٰ چی دا سی خیستہ مخلوق پیدا کرے دے اللہ تعالیٰ ہوئی چی تو زن سورہ بدرنگی حالانکہ ما دورہ خیستہ پیدا اور اللہ فرمائی ثم انکم بعد ذالکا لمیتون دین بعد تاسو مانے مرگ را ثم انکم یوم القیامت تبعثون اور بیا بدا قیامت پرز بارے تاسو یوندی کورشی تپوس بدرکم دا حرسا نوست قد افلح المؤمنون قلت اللہ تعالیٰ دا مومنان و صفات ذکر کرد لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين دا انسانی تخلیق و درجات ذکر کرد اور پسی اللہ تعالیٰ دا طول وہ دی ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين جستار پارا پاس میں اسپارنا بوجھو کری دی دا اہل ایمان صفات وہ دی اہل ایمان صفات وہ دی دا انسان تشکیل دا پو مرحلوں کے دے اور اللہ تعالیٰ دی کائنات بانی حاطہ کر دا وہ اسمانوں واسمان رديت منه الدلائل الافاقي او دلائل انفسيه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا حملنا بالقران من سكننا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا وطال عنا وانا النهار الله تعالى تاسو سره ډېر احسان کوي تاسو ډېر خوشاله تاسو موږ له عزت راکړل الله تعالی تاسو له عزت کوي تاسو زموږ مرحومي مور د عزت ورکړه الله تعالی تاسو ډېر محترم مکرم دي کریم خدای خدا افات او بلیات او خپل حفظ امان کې محفوظ مامون وساتي الله تعالی بلا وبانا محفوظ مامون وساتا اللہ تعالی استاسو مقصدوں کی کامیابی نصیب کی اللہ تعالی د حاجتونو حاجت روایو کی اللہ د مشکلات و مشکل کشایو کی کریم خدایا مونږ د بدتمیزۍ او بد اخلاقۍ نه وساتي الله تعالی مونږ د بد انسانیت نه وساتي مونږ خیر انسانان کې دا مونږ خسته پیدا کړی خدای مونږ خسته وساتي یا الله مونږ خسته وساتي یا الله مونږ خسته وساتي وصلی الله تعالی